دې ټایم کې ډیزل حواله سره مشهور ده. زه کولا وایم کم ډیزل چې په بازار کې 260-70 باندې ملاویږي نو نظامپور ته چې دغلته د دې سونې مایننګ کارکونانو لرسي کمپنیانو لرسي نو هغه ته هلته په 3.5 نوالي تر 400 روپو پورې یو لیټر ملاویږي. دې حواله سره ډېر غټ انکشافات هغه روان دي چې یو ټینکای هلته رسولو باندې ویل کېږي دا چې 10 لک روپۍ اخیستل کېږي. څوک یالي کم ډپارټمنټ پکې ملوث دي. دا ډېر غټ خبرونه او غټ انکشافات مخې ته روان دي. دغه حوالې سره زموږ انویسټیګیشن هم شروع دی. د پنجاب طرف نه په سیند کې د ډیزلو لوی دنده لوی کاروبار شروع دی او زه دې حوالې سره وایم چې د ټولو نه غټ بزنس دې ټایم کې د سونې سره سره لا د سونې برابر هغه روان دی نو د ډیزلو کاروبار هم دی او ډیزلو باندې هم حکومت پابندي لګولې ده. نو د هغې د وجې نه نورم دا منافع بخش شو ځکه چې پابندي راغله نو په غلا لارو باندې دي نو هغې کې چې کم پمپونه کمپنیانې خلق کم پکې لګیا دي نو هغوی د حد نه زیاتې منافع هم پکې کوي. دغلته نه مشینري راوتو د هغې باره کې هم ډېر مشکلات دي ځکه چې کم اکسیویټر د سیند داسې غاړو ته رسېدلي دي چې هلته نه د هغوی د راوتو څه نوم او نشان نه ښکاري. دا هغه مشینریانې دي چې په ډېر تکلیف باندې دغلته رسېدلي دي او په دې باندې ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی. نو دې له لار راوستنه پکار دي هغه د لیز په صورت کې د ټیکو په صورت کې قانون په صورت کې چې مقامي خلکو سره افهام او تفهیم سره دا مسله حل شي او مونږ ګورو که دا دې کې څومره مسلې راځي نو مقامي خلکو ته مشکلات دي خو یو مخصوصه مافیا ده هغه پکې فایدهمند دی هغه به پکې رنګ کېږي او عام خلکو عام ولس ته د هغې بیا نقصانات دي ځکه چې دومره ګران لیول باندې دا کار کول دا به د خلکو ته ګران پرو دي. به هر حال کومو خلکو چې دې کې لاس اچولی دی او زه به دا ووایم کروڑونه روپۍ په دې کې انویسټ شوي دي نو دغه خلکو له دوباره د دغه ځای نه راوتل ډېره ګرانه خبره ده. نو لارې همدا ده چې حکومت د دې لیګل کولو دپاره اقدامات هم وکړي او کومې کمپنیانې چې راځي کومې ټیکیالي نو هغوی دپاره هم دلته د کار کولو دا یو لاره ده. یو خو دغه خلک وایي چې کم لیز ورکړي حکومت نو موږ ته د هغې نشاندهي پکار ده. مطلب دا دی چې دا داسې پته وي چې د شبره چوک نه والې تبلیغي مرکزه پورې نښې ولګوي چې دا د ټیکېدار ځای دی نو دغې سره به کارته صفا وي او که دا پته اډو نه لګي چې ورکړی کم ځای دی او دې کې همیشه مونږ کتلي دي مایننګ کې ډېره لویه دنده لویه پیمانه باندې دام کېږي چې ورکي پیرپای کې ځای بلاک هلته وي هلته ور دغه ځای باندې بیډینګ وشي هغه ځای باندې نیلامي وشي او دا چې کوم خلق پې لګیا وي مافیا نو هغه کار کوي په خیرآباد کې. مطلب دا دی په یو ټیکټ باندې 2 مزې نو دلته 2 نه په یو ټیکټ باندې 5 مزې وي نو دی وایي چې یاره موږ ته د دې نشاندهي پکار ده چې دی ورکړی کم ځای دی. دغه څه مسایل دي چې د انتظامي ادارو د طرف نه هم نه صفا کېږي حکومت د طرف نه هم نه صفا کېږي او خلکو د طرف نه مطالبات دي چې جایز مطالبات دي چې دی کم ځای ورکړی دی. ځکه هلته خو اوس په هغې باندې دا خلک به مړ هم کوي دا هر چا په کور کې سونه ده نو دا کم ځای کې چې دا شیزونه راشي هغې کې بیا ډېر غټ اختلافات مي جنګ جګړې مي. به هر حال دا د حکومت باندې ډیپینډ کوي چې دی د دې صورتحال نه څنګه وځي او د دې سونې نه فایده څنګه اخلي. دې سره سره زه وایم چې د سونې مایننګ حوالې سره مونږ دا مسلسل دا خبره اورېده چې دریای کابل نه دریای سند نه سونه راوځي منو دغه راوځي خو هغه دومره نه ده. دغلته نظامپور کې چې کومه سونه ده هغه په دې غرونو او په دې ځمکو او په ټوکې او په ډیرو کې ده. دغه خوره خلک وړي د سیند غاړې ته هلته یې ولې باقاعده تالابونه ځایونه جوړ کړي دي او هلته دا شګه خوره دا وینځي او دې نه په کیمیکل او په محنت باندې هغه شګه وباسي چې کومه کې سونی بیا هغې نه پس د هغې صفایي کېږي او هغې نه سونه راوځي. نو دا ټوټل سونې لحاظ سره چې کومه خبره ده نو منو چې د دریای سند پکې کردار دی دریای سند کې ده خو دریای سند کې دومره نه ده څومره چې د نظامپور نه والې تر کوواټه پورې د غرونو په دې پټو کې ده چې هلته اکسیویټر یې لګوي مخکې کني هغې نه ډمپرې را ډکوي او هغه ډمپرې د سیند غاړې ته وړي او سیند ته هلته یې صفا کوي. مطلب دا دی دا اوبو له وړي او په اوبو یې صفا کوي نو هلته یې ولې ځای نه جوړ کړي دي. باقي سونه ده دا په ټول نظامپور کې ده خوا کوواټ کې ده او دا یو بیلټ دی نو چې کم ځای پورې دا د دې دا رګونه رسېدلي دي هلته به دا سونه راوځي. زه بیا وایم دومره سونه ده په دې نظامپور او کوواټ دې طرفونو ته که دې باندې حکومت
مخلصتیا سره قانوني طریقې سره صحیح طریقې سره په اخلاص د ادارې کار وکړي نو ستا د صوبه ستا د ضلع دا نورو صوبو له نورو ملکونو له قرض ورکولو والا ضلع او صوبه جوړېدی شي. بهرحال دا ډېره ګرانه خبره ده او د دغه ځای خلک به د سعودي عرب غوندې په شناختي کارت باندې د پیسو اخیستو جوګه جوړ شي. څنګه چې په سعودي عرب کې یو عام نوجوان له په شناختي کارت پیسې ملاویږي تر کومې دغه کار نه داسې ملکونه ډېر شته. نو دا هم دلته کې د دوی داسې یو شی دی خو دې باندې نه قوم متفق کېږي او نه حکومت او مافیا دا چرم نه غواړي چې کوم د سونې کانکونای والا یو مخصوص لابي مافیا ده هغه دا چرم نه غواړي چې دا خلک پرې متفق شي او دا علاقه پرې روښانه شي او دا ملک پرې روښانه شي.